کاټلنګ بازار کې کار پارکینګ نشته دی چې یو کسټمر راشي هغه څه ته ګاډی ودري موټر سایکل ودري نو که په کاټلنګ بازار کې پارکینګ داسې وي چې هلته کې هغه ګاډی موټر سایکل ودري نو هغه به ښه په آرام سره خپله سودا کولی شي او ګرځېدی شي. چې کم کس بهر ولاړي هغې نه د سودا نه کوي او راځي د لږ د تکلیف کوي. بل تاسو ته چې کم بهر سیز یو سیز په 10 روپۍ ملاویږي نو تاسو که د منډۍ ته دننه راځئ نو انشاءالله هغې کې به تاسو ته 9 او 8 روپۍ باندې ملاویږي. د دې نه پس که ریډۍ والا کاټلنګ بازار ته راوځي د هغوی خلاف به تاسو څه ایکشن اخلئ؟ स्मार्ट लिंक एंड स्काई सुपर इंटरनेट रजिस्ट्रेशन फीस 7,000 रुपए सिर्फ एक मरतबा। रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद काम का आगाज, कम वक्त में इंस्टॉलेशन, मजबूत और काबिल एतमाद नेटवर्क, बगैर रुके बगैर डिस्टर्बेंस कनेक्शन। स्मार्ट लिंक एंड स्काई सुपर इंटरनेट आज ही रब्ता करें और कनेक्शन हासिल करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। څنګه تاسو کتلی به وي زمونږ د تحقیق نیوز په ټول پروګرامونو کې او مونږ د اے سی صاحب څخه دا نه و چې ګندې شکل ډېر ښایسته دی نو مونږ هر وخت تعریف کوو. نه دا د چې کوم ګامونه دی کاټلنګ دپاره اخیستي دي مونږ د دغه ډېر تعریف کوو. په دې باندې نه د رور دي نه پرې د مور دي نه پرې د خور دي نه پرې د بچي دي بلکې په دې باندې زما او ستاسو د عوامو دا بچي دي دا زنانه دي د هغې لپاره چې څومره ګامونه دوی اوس پورته کړه هغه مونږ اپریشیټ کوو. تاسو به کتلی وي چې اسسټنټ کمشنر پرون د اتوار پر ورځ هم راغلی هغه پروګرام هم تاسو زموږ په چینل باندې کتلی وي. نن بیا راغلی دی او د راتلو سره دفتر ته نه تللی بلکې سیده کاټلنګ بازار ته راغلی دی او له دې وجې راغلی دی چې زما او ستا دا بچي په دې لاره باندې په صحیح طریقه تیر شي. او بل یو خبرداره چې کم ګران فروش دي مې ده چې لکه اے سی په سر ولاړي نو موږ به یو شی په خرید خرڅ چې اے سی نن دوه قدمه پاله شي نو بیا به موږ هغه راکوز کړو بل به وخېږو. دا زموږ سوچ دی. په حیثیت مسلمان موږ څه کول غواړو؟ د دې سړي سره زمونږ ودرېدنه چې دا د ده سره ودرېدنه نه دا د خپل ځان سره ودرېدنه دا د راتلونکي نسل سره ودرېدنه ده. د ده ښه ګامونه به موږ ستایو او چې د ده کوم غلطه مسټیک یا به موږ دوی سره شیر کوو چې بهی اے سی صاحب دا مسله ده. اے سی صاحب اپریشیټ کوو د تحقیق نیوز د چینل نه زموږ څومره کتونکي دي. عموما که تاسو کتلي وي سوشل میډیا نو دې وخت کې د کاټلنګ ټوټل عوام چې دی هغه په تاسو باندې ولاړ دی. میډیا ستاسو سره ولاړه ده. تاریخ کې تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې د یو اے سی داسې ګامونه اخیستي او بیا د هغه لپاره قوم راوتي او د هغه لپاره میډیا راوتي. نو ستاسو دا کوم ګامونه چې هغه سړي دا د ستاینې وړ دي اول خو اپریشیټ کوو. بیا په دې حواله باندې دا نن چې څه وشو په دې حواله باندې څه وایي او د ریړو والا په حواله څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې تاسو راغلی او موږ سره ودرېدئ موږ سره مرسته وکړه. دا خو چې تاسو ته کلیر پته ده چې دا د چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا کمشنر مردان او ډیپټي کمشنر مردان په مرسته باندې د هغوی په ډایرکشنز باندې دا کارونه کیږي لګیا دي. ټیک شو جي انکروچمنټ بیخي پرېښودل نه دي جي. دا خلکو چې کوم دی سیزونه خپل تواړې او زیات تجاوزات یې کړي دي نو دغه ځایونه موږ خالي کول غواړو جي. بله دا ده جي چې دا صرف زما کار نه دی جي. دا ما سره زما الحمدلله پولیس ټرافیک والا زما چې کوم دی ټي ایم او سټاف زما نور لاین ډپارټمنټ چې کوم دی هغه ټول موږ سره ولاړ دي چې په دې باندې موږ کار روان کړی دی. بل ما سره پبلک او دا دکانداران هم کار روان کړی. که تاسو وګورئ چې ته پهلني ورځ نه نن په دې بازار کې ډېر فرق راغلی دی ماشاءالله جي. موږ دا تواړې مواړې خلک خپله سیزونه چې کوم دی هغوی ته موږ نښې لګولي دي هغوی خپله رسو کېږي لګیا دي. انشاءالله ما ته په الله په ذات باندې یقین دی چې انشاءالله زه به بیا اسکیویټر وغیره نه راولم. دا خلک به خپله دا کار کوي لګیا دي او هغوی تاسو ته ښکاریم چې لګیا دي. بله خبره تاسو وکړه چې زمون خور مور نو دا صرف زما خور مور په پیښور کې نه د دې علاقې ټولې خویندې میندې زما خویندې میندې دي چې موږ هغوی ته بالکل د خپلو خوریانو او د مور په نظر ګورو. او زموږ دا باباګان دي چې کم خلک چې روډ د پاسه ګرځېدنه اوس ماشاءالله دونه ده چې په فوټپات باندې ګرځي. نو انشاءالله دا کارونه به فردر موږ ښه کوو او فردر به هم دی کې او دا څیز به چې کوم دی موږ به مینټین ساتو. انشاءالله موږ به پوره کوشش کوو چې که کال وي که 2 کاله وي دلته چې کوم دی دا څیزونه بالکل مینټین وي او هماغسې بیا فیوچر کې هم روان وي. اے سی صاحب دې وخت کې د خلکو د ډېرینه مطالبه دا ده چې دا چمچې والا چې د اډې نه راوځي یو خو دې کې دا سړي چې ډېرې د اډې سره ټچ نه دي. که دوی ته څنګه چې په زمونږ نور ښارونو کې یو روټ نمبر رخصې ته لاړ شوی وي که دغه یو روټ نمبر دوی ته لاړ شي بل په بازار کې دننه د کاټلنګ بازار په دې دغه کې دوی سورلۍ نه اوچتوي. دوی دا سورلۍ په بازار کې نه اوچتوي نو چې رکشه ودرېږي نو 5-10 منټ په ودرېدو اخلي بیا ورپسې بل ودرېږي یو سر ته بل سر ته د دوی پیک اینډ پوینټ وي که نه د هغې نه دوی سورلۍ اوچتوي نو زه وایم چې رش کې به ډېره نمایي کمي راشي. دا تاسو چې کوم نمبرینګ والا خبر وکړو انشاءالله دا به هم پولیس سره ډسکس کړو او ډي پي او صاحب ته به ریکویسټ وکړو چې کم کار چې هغوی مردان کې شروع کړی دی دلته هم دې شروع کړي. او فردر دا ده چې زموږ ټرافیک والا خو ما ته ښکاري 24/7 دلته ولاړي غریبانان جي او باقي د خلکو ته هم به کار دي چې لږه مرسته دی موږ سره کوي دا چینچي والا یا تیز رفتار والا. او انشاءالله باقي تاسو سیزونه به ګورئ جي رو به دا هر څه ټیک شي انشاءالله. د دې نه پس که ریډۍ والا کاټلنګ بازار ته راوځي د هغوی خلاف به تاسو څه ایکشن اخلئ؟
یره دا خو ما ټریفیک والو ته مو خپل ټي ام ای سټاف ته مو چې بس کم سړی بهر روزي کارت ته راخلی او جیل ته بیلیګو ان شاء الله جی روزه د پروګرام وګدوم نه دا کم خلک چې دی منډای ته راغلي د تاسو چې کم پرنټ باندې دی هغه سره دغه د تاسو کسان راغلي هغه ته کسٹمر کمپنی دي د کارټنګ عوامو ته اپیل کوي دی باره نو دا خو جی ما بار بار په دلاره ز دوه درې ځله تیر شوم همدغه اپیل مې دی چې عوام ته بکار دي چې کم کس بهر ولاړی اغه نه د سودا نه کوي او راځي د لګ د تکلیف کوي بل تاسو ته چې کم بهر سیز یو سیز په 10 روپے ملاويږي نو تاسو کدي منډه ته دن راځي نو ان شاء الله هغه کې به تاسو ته 9-8 روپے باندې ملاويږي نو الته به تاسو ته فائدہ وي بل دا خلک بم خوشحالي دا غوي کار بم رواني زه عوام ته همدغه خواست کوم چې پلیز مهرباني کوئ تاسو که د روپۍ شي اخلي او که د 10 روپو شي اخلي نو دې منډې ته ځئ د دې خلکو کار بم روان وي و چې هغوی زموږ په وینا باندې هلته تللی دي نو چې تاسو هغوی سره مرسته وکړئ نو هغوی به مزید بیا هلته به خلک نور هم راځي انشاءالله جی یو بل میجر پوینټ راځو کارټنګ بازار کې کار پارکینګ نشته دی چې یو کسٹمر راشي هغه څه ګاډي ودري موټر سایکل ودري نو په کارټنګ بازار کې پارکینګ داسې وي چې هلته کې هغه ګاډي موټر سایکل ودري نو هغه به آرام سره خپل سودا کولی شي او ګرځېدی شي ان شاء الله په دې بم کار روان کو ان شاء الله لګ ټایم به راکوئ داسې ان شاء الله هر چیز آن د سپاټ نه کیږي کنه مونږ به ځای ګورو څنګه چې مونږ دا منډې د پر ځای وکړو نو اوس پهله مونږ ته دا پکار دي چې دغه ریډیو والا مونږ سره مرسته وکړي هغې نه پس چې کوم دی زموږ دا پبلک مرسته وکړي چې هلته ځي او هغوی نه د سودا اخلي نو داسې که ماته ښکاره شو چې یاره زموږ کار ښه روان دی انشاءالله نو بیا دې نه پس چې کوم دی مونږ به پارکینګ دپاره هم ځای وګورو منډل اف تھینکس سر ډیره مننه په الله ګران شي ګرانو کتونکو د اسسټنټ کمشنر کیس حسین مغل خبرې تاسو واورېدې دې وخت کې د کارټلنګ دپاره د چې کوم ګامونه پورته کړه نو هغه ډېر بهترین دي تر اوسه پورې چې څومره ایسي راغلي د هغوی هغه ستړي هم تاسو لیدلي او دا ستړي هم تاسو لیدلي ده کار په خپله باندې ځان ښیي او تاسو کار ولیده زه د اورخان اجازت غواړم د لوی الله په امان